أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 36 آیت تشپک درشم سورۃ النور کے فی بیوت ویداتاخ بداس کورنو کے اذن اللہ چه حکم کړی دی الله دغه کورنو په باره کې ان ترفع چې د هغې د عزت وکړي شي ویذکر فیها او د دې حکم یې کړی دی چې یاد دې کړی شي په دې کورنو کې اسمه نوم داغه توحید داغه یسبح له تسبیح وایي داغه دپاره فیها په دې کورنو کې بالغدو والآصال سبا و بیگا سوکی وی رجال تسبیح وائی اغا نارینا لا تلہیہم جن غافل کی اغیلا تجارت تجارت ولا بیعننا غست الخرسول دسنے نغافل کی عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا دسنے نغافل کی و اقام الصلاة و دا مانزد پابندے دا کولنا و ایتاء الزکاة و دا زکاة ورکولنین نا اڑی یخافونا دا سڑی یریگی دا غرزنا تتقلب فیه چی گڑوڑ بخوزی پاغی کے القلوب جرنا والابصار استرگی دا غرز بدا سی رزی لیجزیهم اللہ اغی دا کارونا دے دا پارکی چی بدلور کی دیل اللہ احسنا خیستا بدلا ما عملو دا غی ملنو چی دی کردی دی بہر کیف ترداغی 38 آیت پورے مضمون روان دی د 35 آیت نه متصل پورد مونږ په دې وجه نیمګړی پرېښودو چې هغه کور کېدنه نه رسېدو دا فی بیوتن عمرستو سره متعلق دی دغه مشکات کم ځای کې دی دا جی فی بیوتن په داسې کورونو کې دی اذن الله چې حکم کړی دی الله د هغې په باره کې فی بیوتن متعلق دی که مشکاتن سره کشاپ و بیضاوي دي هم دا لیکلي دا خو لفظي ترجمه وه ابن کثیر لگی چې ربط بسنګ طریقې سره راځي مخکې سره کله چې الله مخکې حال د مؤمن د زړه ذکر کو او په دې کې چې کم هدایت او علم دی د هغې ذکر وکړو د هغې تشبیه ورکړی د چراغ سره چې هغه په یو صفا شیشه کې پروت دی هغه د پاکو تیلو نه بلیږي لکه د یو تاقچې غونته لکه د قندیل یو لیمپ په شان بلیږي او د هغې محل دلته ذکر کوي دغه تاکچا دغه قندیل دا کم ځای کې دی دا مساجدو کې پراته دي دا مساجد الله ته محبوب دي په ځمکه کې دا هغه کورونه دي چې پای کې د الله عبادت کېږي دغه توحید په دې کې منلی شي بیانېږي الله یوازې عبادت په دې کې کېږي دا توحید دی ایک د بل پیرو بزرګو د انسان او د فرښتې عبادت په دې کې نشي کولی الله نه دی روا کړی په دې کې دا تتمه ده دغه مخکنی آیت هو آغا 13 آیت تا آیت النور ویل شو آیت النور ټول خبره په یو ځای باندې اگر نه کیږي صحیح رشي څه باندې خیال نی نه آیت النور پیغام ویلو دا د هغې تتمه ده خبره پوره کوي سر ته رسي تفسیر طبری لیکي فی بیوت اذن الله ان ترفع هغه وی معنی دادا رستو نه ګوره الله نور السماوات والارض هغه داسې وي الله روحانه کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی دغه د نور مثال کمشکات فیها مصباح دغه تاخ دی چې په هغې کې مصباح وي په هغې کې چراغ وي دا چراغ فی بیوت دا تاخ په هغو کورونو کې دی چې الله د هغې په باره کې اډر کړی دی حکم یې کړی دی چې د دې د عزت وکړی شي نبي داسې دی امام طبری ابن جریر لکلی خپل تفسیر کې او کشاف لکلی فی بیوت متعلق بما قبله ای کمشکات فی بعض بیوت معنی به داسې دا متعلق دی دا مخکې مشکات سره دغه ډیوه دا په بعضو کورونو کې ده دغه تاخ په بعضو کورونو کې دی دا د الله د قرآن دا د ایمان دا تاخ د بعضې خلکو په زړونو کې دی د بعضې انسانانو په زړونو کې دی ټول مسلمانان خو نه دي که نه چا په زړونو کې خو تیاره د کافر دي که نه او پسې به د کافرو حال ذکر کړي انشاءالله یا دا تاخ بلول شي بعضو کورونو کې بعضې زړونو کې دا بلیږي
خلکو بل کړي دي په قرآن باندې خپل ایمان تازه کوي هغې داسې کړي دي. طبریم لیکلي د بیوت نه مراد المساجد دی وعنیا بالبیوت المساجد بیوت نه مراد جماعتونه دي دی جماعتونو کې د الله ذکر کیږي د الله توحید هغه دې کې بیانېږي. طبری وی تفسیر بدای ابن عباس لیکي فی بیوت اذن الله ان ترفع وهي المساجد تکرم دا جماعتونه دي چې دې عزت کولی شي الله منع کړی دا بند کړی د خلک چې بده کې تاسو لغو پلیتو ګنده کارو کې. عمر بن میمون وی چې ما ډیر شي صحابه اغلی دلی دی اغلی سره ما ملاقات شوی دی اغي به چې دې آیت کې د بیوت نه مراد مساجد دی المساجد بیوت الله جماعتونه دا د الله کور نه دی کور دیتا نسبت تشریفی وی نسبت تشریفی یعنی الله ته د عزت توجه نسبت کیږي دا نه چې الله په دې کې اوسېږي دا نه د مراد سره نه الله عزت کی الله باندې حق ته لازم دی الله بزان لازم کړی دی چې هغه عزت کی دا هغه چا چې څوک د دې جماعت زیارت کوي جماعت ترازی د الله عبادت لرازی نه الله دم به عزت کوي. امام طبری لیکي سمرقندیم لیکي فی بیوتن یعنی مخکې چې کوم قندیل ذکر شو چې هغه رڼا کوي هغه په جماعت کې دی د دې نه صفه معلومیږي جماعت کې به توحید بیان کوي توحید په جماعت کې بیانېږي دې کې شرکی سوزونه دا سوزونه مو ورمنډه او گندگی ده. ابن جوزی لیکي فی بیوت نه مراد سدی دې کې درې اقوال دي درې واړه صحیح تصادم پکې نشته. ابن عباس او جمهور مفسرین وی چې دا انها المساجد دا جماعتونه دي. مجاهد وی چې دویم قول دا دی چې دا کورونه د نبی سلام د بیبیانو کورونه مراد دي ټیک دی الته نه توحید आवाज وا ته شرک او بوت الته هونو انس او کاغید الله نه علاوه ارباب خدایان ګڼل. حسن بصری بیت المقدس مراد ده ٹھیک ده غم جمعات ده کنه شخص بل څه نه ده کنه دیکھے نور اقوال په دې کې هغه نقل کړی دی امام قرطبي چې په کې بیت المقدس ده هغه مخکې وایي چې کم تکرار کیږي نه حذف کوي بیا عملی کې او دا جمعتونه دي یو قول په اولنې بګی دا چې الله د عبادت لپاره خاص دي خصوصی توګه باندې با جمعتونو کې د الله عبادت کیږي د بل چا د نوم आवाज بدلتنی د بل چا د نوم جې بدل دګنی صرف الله اکبر وای یا الله مدد وای. کورون د نبی سلام مراد دی یا ټول کور نه مراد دی بل قول بګی دا غره یا وی سلور کور نه مراد دی بده کې جمعتونه کعبه دا بیت وریحه د مسجد مدینه د مسجد قباء د ابن بریده وی خو اول قول وی زیات صحیح دی جمعتونه ټول مراد دی. قرطبی او حدیث لګلې دی قرطبی د انس بن مالک نامه د سند نه معلوم هغه دالی کلی دی قرطبی من احب الله عز وجل فليحبني سوچ الله سره محبت کین نبی سلام فرمای ما سره د محبت کی ومن احبني فليحب اصحابي سوچ ما سره محبت کین زما اصحاب سره د محبت کی او سوچ زما اصحاب سره محبت کین فليحب القرآن هغه د قرآن سره محبت کی او څوک چې قرآن سره محبت کې ناغله پکار دی چې جماعتونو سره د محبت کوي ځکه چې دا د الله فنا ده یعنی داغه د دیوالونه د الله دیوالونه دي خلک به پلاني علاقه ده دا علاقه د جماعتونو د الله جماعتونه دي ابنیته اذن الله فی رفعها وبارک فیها الله د دې بلډینګونو د عمارتونو د والګو په باره کې حکم کړی دی چې د عزت کوي الله په دې جماعتونو کې برکت اچولې دی جماعتونو کې الله برکت اچولې دی د دین خوريږي د الله نوم پکې یادېږي د رسول الله پیغام د دین خوريږي میمون اهلها د بختور دی پامندی د دې استوګند دی د اهل محفوظ دی دا زمينه محفوظ دی او محفوظ دی د اهل دی په جماعت کې دی هم فی صلاتهم دی پمانځ کې دی او الله عز وجل د دې حاجتونه پوره کوي تاسې حال کې دی په جماعت کې دی او الله د دینه چا پیره دی دا رحم کرم د دینه چا پیره قرطبی دا حدیث لیکلی دی ما ته د سند نه معلوم ما د تحقیق ټیم نه ملو شي تفسیر قرطبی لیکلی اذن الله مخکې اذن الله حکم کړی دی الله ان د دې خبره حکم کړی دی ترفع د دې جماعتونو عزت وکړي شي
دا دی جوړ کړی شي آباد دی کړی شي د دې تعظیم وکړی شي. سمرقندی لیکي اذن الله اډر کړی دی حکم کړی دی ان ترفع البیوت چې دا کورونه دي اوچت کړی شي. اوچت معنا اوچت دی وګڼلی شي عزت دی وکړی شي. دا جوماتونه دي ان ترفع تبنا وتعظم دا دی جوړ کړی شي آباد دی کړی شي. دی کې د ښکلا پیدا کړی شي. دی کې د رڼاګانې ولګولی شي جالۍ ته لر کړی شي. ولې چې کوم دی جالۍ نه خو بربادي که نه چې کوم دی شاړ وتاړي نه هغې کې جالۍ ګندګۍ کم چې آبادي په یې کې دا ګندګۍ نه. په څه جوماتونو کې خره مړه شوي میښې مړه شوي خلکو ته پته نه تبلیغ والو وروڼو ته تپوس وکړه دا ورته خپلې کارګزارۍ بیان کړي. په میاشتو میاشتو پکې څاروي څښا شوي مړه پکې پراته وي چا ته پته نشته جومات څه حیثیت دی. ازینا معنی څه ده؟ قرطبي لیکي ازینا معنی دا دا امر وقضا الله دا حکم کړی دی الله دا فیصله کړی دا د یو رونه کړی دا چې د عزت کوي. وحقیقت الاذن العلم والتمکین دون حظر علم او پوهه ورکول. وحقیقت الاذن العلم والتمکین دون حظر فان اقترنا بذلك امر وانقاذ كان قوا کاغه سره چړې حکم ورکړي شي. سړی ته یو باره کې معلومات ورکړي بیا ته اډر مو کې جدا سه وکنه خبره ډېره مضبوطه شي. ترفع معنی هم وکړه. ترفع دا سه دی لکه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت بنیادونه پورته کول آبادو یې جوړو یې که نه دا نه چې بره کړه نه پرېښودو جومات یې بره که جوړې که بره که څه معنا ډکونه موله وکړه اوبو نه به بچي بیلې که جدا یې که آباد یې که چې آبادۍ خرچه پرې دي ټایم به وله ورکې وخت به وله ورکې بیا تش بلډینګ نه دی په هغې کې به اذان یې قامت به یې درس به یې مونځ به یې قرآن به یې حدیث به یې فقه به یې علم به یې ذکر به یې څیزونه به بګي که نه که دا بګي نه تش بلډینګ دی ښځې ولې په دې څه کوي سړی کمره جوړه کړي پکې اوسېږي نه ولې فضول کار کې نو ترفع کې دا ټولې معنی پرتې دي ټولې معنی پکې پرتې دي. حدیث نقل کړی دی قرطبي من بنا مسجدا من ماله بنى الله له بیتا فی الجنه چا چې د خپل مال نه جومات جوړ کو د الله دپاره د ده دپاره به الله جومات جوړوي کور جوړوي په جنت کې دله به الله کور جوړوي. حسن بصری نور مفسرین لیکي معنی دادا معنی دادا ترفع تعظم ويرفع شانها د دې به عزت کولی شي دا جومات بازي مشان ځای ګڼې دا معمولی ځای نه ګڼې چې ته ورته دا دوکان تو کې دا خراش کې تو کې یې خطره دا چې دا به راواغېستی شي قیامت پر دله به د مخ له روویشتی شي ته ولې پلیتي کوې جومات کې. د دې شان دا دی وتطهر من الانجاس والاغزال چې دا به د نجاستونو نه د پلیتو نه د دې نه به پاک ساتې او پاک ساتې. ابی سعود خدری نے حدیث نقل کړی دی ابن ماجہ کې موجود دی من اخرج اذن من المسجد بن الله له بیتا فی الجنه چا چې اوخ کو د جمعات نه ہوتا ہے چې اذیت ناک ته اذیت ورکی نور لا در پاره الله کو جوړ کې جنت کې. عائشہ وی فرمای نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم کړو جمعاتونه هغه جوړوي محلاتو کې خو پاک ساته او هغه خوشبودار ساته مزیدار بویندي پکې خولي بویندي پکې مزیدار. نو جمعاتونو باندې ډېر تفصیل دلته کې هغه تفسیر قرطبي تفسیر ابن کثیر دې ټول لیکلي دي هغه بیا دلته کتی شي. قیامت به نه قایمېږي تر دې چې خلک به جمعات کې بکواس شروع کړي. لا تقوم الساعه قیامت به نه قایمېږي حتی تر دې یتباهى الناس فی المساجد جمعاتونو کې خلک اوتې بوتې خبرې بکواس شروع کړي گپې شپې پکې ولي وایه که نه د ګوړې سره اړته هلکه دې جومات سره څه کار دی بارې وکړه که نه دلته خو راشه د الله نوم یاد کا ډېره ضروري خبر د ټیک ته وې کا. صحابه ناس بو حدیث ته په دې کې چې موږ به یو بل سره خاندل خبرې اترې به هم کولې مسجد کې ضروري خبرې دی وې کا دا بیخي ګرجه هم نه چې دلته کې د خبرو نه کول روژه ده خو لیکن دا مطلب نه چې دا بس اجره ده بیټک دی تا پکې ګپ را پرېښې دی څه حدود و قیود و آواز ښکته ساتل دا راځي انشاءالله رسول ویذکر فیها اسمه ویذکر الله حکم کړی دی د دې خبرې چې یاد کړی شي یادولی دي شي ذکر کولی دي شي فیها په دې جماعتونو کې اسمه نوم د هغه الله دا ویلي دي دا د مخکې لاندې داخل که د اذن لاندې که نه الله ډر کړی دی چې یذکر فیها اسمه یاد کړی شي هغه استې دي شي فیها په دې کې اسمه نوم د هغه
طبری لیکلی امام طبری واذنا الله حکم کړی دی لعباده خپل بندگانو ته ان یذکروا اسمه فیها چې نوم دی یادی دا غپدی جمعات کې د دین سم مراد تلاوت د قران مراد د قران تلاوت کوي پدې کې طبری لیکلی دی ابن عباس نے نقل کیا غوی ویذکر فیها اسمه یقول یتلا فیها کتابه دې کې دا تلاوت کوي د قران دا قرآن لولې تلاوت کوي قور کم لولې کور نه مقبره مو جوړوي پدې کې سورۃ البقره او دا فلانی سورتونه دا لولې قور کې قرآن الله تلاوت کوا کټ کې نه تپکه چیس کې بچی دې چیر وړي را بوداجی چې اوس کا خوراک وړي او ته په قرآن باندې ویني چې دې قرآن هم راخلی هغه باندې اثر ورزيږي چې دې وخت کې زمونږ والد صاحب او داجی او ماماجی او کاکاجی دې وخت قرآن وای نه پاغي باندې اثر کوي کنه قرآن راخله کنه خلکو له دینی جذبات جوړ کا اسلامی دا به ته جوړای کنه کور ته استاد نشي درتلې دا به ته جوړای ته دغه کور کې هر سار سي ويذكر في اسمه سمرقندی وی ذکر کول شي پدې کې توحید دا غم توحیده پازان سره او په اقامت سره ابن جوزی لګي توحید مراد دی یا پدې کې دا کتاب لستی شي ابن کثیر لګي پدې کې دا غنوم یادېږي سوک ذکر کی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قرآن بوی قرآن اعظم ذکر دے سوک با منس کی نفل بکی مانزے کم ٹول دا اللہ ذکر دے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا ٹول دا اللہ نم دے جماعتون خاص تا دے دا پارا دے اللہ دا نم دا پارا تا دے تفسیر دا سے دے ابن کثیر لکی سورة العراف 31 آیت یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اے بنی آدمہ خیستہ گزان دا ہر یو مانز پا وقت کے اللہ نم یادو لزی گاندہ مزا او دا سے دے 29 آیت سورۃ العراف واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین برابر کے خپل مہونا قبل تے مخا مخ کے اللہ تا متوجہ شے دا ہر مانز پا وقت کے رابلے آواز اغا غل خالص کا ان کی آواز سورۃ الجن کی بھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جماعتنا دا اللہ دیم مرابلے پدے کے دا اللہ سر بل سوک شریکو موایا بل چاہتا غیبانہ پکار پدہ غیر کی زبان نے مکوہ بل چاہتا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا بل چاہتا مکوہ دا غدرے آیتون پہ ابن کثیر روڑی جماعتنا و بچکولی شی دبائی و شیرانہ پدے کے باغستلو خرسولنے کے نورو پزولو شزونا پدې کې به اعلانونه نه کې چې پلانې شروع شوی دی که چا مونږ ته مال دې وروړي لکه نبی سلام خیری کړي د هغې کس ته دې د اونومي هغه څیز چې د نه روک شوی دی او دې نه مومي د په لاس ور نه شي جماعتونه خو د الله د عبادت دپاره جوړ شوي دي دپاره نه دی جوړ شوی سړي زمانه سروخ روک شوی دی تو دې وي ونه مومي چې تا په جماعت کې دا ووایي دلیل دا پرې خبره قرطبي وي چې د منځونو نه او د ذکرونو نه د قرآن د درس نه علاوه به د جماعت کې به نورې کاتې نه کې ګورم نور سیزونه به نه کې حدیث په دې کې راغلی دی یو اعرابي راغی باندې چې راغی د جماعت نه نو خبر چې جماعت په کسی نو د جماعت په منځ کې ماتیاد شروع کې فقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم مهما صحابه او تا आवाजونه کول مکوا نبی سلام وتوی لا تزرموه دعوه پرید دې متیاد په مخرابوي مسانه اونش دیږي پرید فترکوه ناغي پر خود حتا بایا تر دې چې غزان فارغ کوم نبی سلام هغه توادو کوي لکه دل ترا شافي وردا جمعهونه د دې کارونه دا کارونه جمعهونه سره نه خایي دا ایک او دو دا جمعات شان نه دي دې لپاره جمعات نه جوړو ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذکر الله والصلاة وقراءة القرآن قرآن مقصد جماعت مقصد څه دی دا خود الله د ذکر د پاره جوړ دی دا خود د منځ د پاره جوړ دی د قرآن د تلاوت د پاره جوړ دی به یو سړی ته وی ورشه صحابي ته وی ورشه یو لوټه ډکه وروړه یو بوکا وروړه پاغي واړولا صحیح مسلم کې حدیث دی ناغزه پاغي پاک شو په ډېر شوي ويذكر فی حسمه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم پدې کې به الله ذکر کیږي منځ به کیږي قرآن بلوستی شي هغه د تفسیر شکنه تفسیر القرآن بالحدیث دی دوی بل حدیث نقل کړی دی ان هذه المساجد دا جماعتنا
لا یصلح فیها شیء من کلام الناس د خلکو دا اوته بوته خبره دا دې سره مناسب نه دي بلکې دا هو تسبیح او تکبیر او د قرآن د تلاوت لپاره دي. اسه حسان بن ثابت په جماعت کې شعور نه وي نبی سلام بناستو پته وي منبر ته خجا اشعار وایا خدا نه چې بے ادب اشعار نازیبا الفاظ باغې کې هغه د نبی سلام نعت به وي صحیح نعت اوس خو صحیح نعت خانم ناپید دي د رسول الله سلام پشان کې بیزته بکی او جنې ته جوړ کړی او هغه هن بکواس بکی چې سړی دا سړی خبره ورمه کده چې د جنې صفات ورمه نن لږ خلک حدود او قیود ساتي څوک به بالکل خدای جوړ کی څوک به بالکل لغه عاشقانو د معشوقو په قطار کې ودري تاسو د نبی هم شان نه خبر نه یې اسه د ناته د غازر مولي ښکاری کنه. عیسی علیہ السلام نے یو قول نقل لے بعضی کتابونو کې قرطبی نقل کړي چې هغه په خلکو باندې را تیر شي چې پاغي جمعات کې بیت المقدس کې هغه چرګان یو ټیله لګوي چرګان خرسي چال د سپیمی خرسي سو په جمعات کې میله جوړ کړي داغه باندې چې هغه سیس جوړ شو پای کې مخ چې هغه شغه لته ورکی جمعات راشي بیت المقدس ته ناغه چرګان هغه کانګلو لته ورکی دا ډېر مخکې ما بوړګوالي کې کتل د انګريزانو به جوړ کړي دې لته ورکی هغه ته لته او سکونه ولا ورکل اخو وشتل ویلو ته یا ابنا لفاعی د مارانو بچو تاسو د جمعتون نه بازارونه جوړ کړل دا خود آخرت بازار دی تاسو دې نه بازار جوړ کړ دکان کې مبکه کوی وکړو نه باز علماء پدې کې هغه ماشومان ته سبق خولم بد غنی چې پاګې باندې پیسې غستی شي دا هوتا بیا او شرا شروع کړل دي دا پدې پیسې د جمعات کې حساب کتاب دا په جمعات کې نه بار بکه خام دیکھ بیا خلک حدیث وی چې جمعهونه بچ کې دا وړونه او دا غلیونونه حدیث کمزور دی. حدیث ته سیدنا علی نه یو نقل لغوی مامون زو کو د مازیګر عثمان پسې سیدنا عثمان امیل مومنین پسې نو جمعات کې یو طرف ته درزی ناستو ناشته اوس در ګندل منډل کې دیبار کې د جمعات نه وای د دلته کې سکی مونږ ته وی امیل مومنین دی جمعات خیسته کی ور بندی او دا فرش مرش دی سې کی ګندل منډل بعد ټیم کې ضرورت جمعات کې پیښی ناغوی ما د نبی سلام نور دی عثمان فرمایل جنبو صنعکم مم مساجدکم دا کاریګران ماریګران د جمعات کې ډنګړو چا ټکا ټکا کارمار دا خو کې دا جمعات نه لری کې وي قرطبی لیکي هاذا حدیث غیر محفوظ صحیح نه دی سند کې محمد بن مجیب ثقفی دی ازاحب الحدیث دی بهر کې جمعات ته چې څوک راځي خامخا یې 2 رکعات کوي دام آدابو کې دي کنه تفصیل کې نزو کم منع اوقات کې خونه کېږي یسبح له فيها بالغدو والآصال یسبح تسبیح ویل شي پاکي بیانېږي دا غیر الله فيها پدې کورنو کې پدې جمعاتونو کې بالغدو سبا والآصال او بیگم منز کول شي پدې جمعاتونو کې توبري وي تسبیح معنا منز دې منزو منز داغی اللہ کولی شی پدی جماعتونو کے یسبح له سمرقندی میں یصلی للہ فی المسجد دا اللہ دا پارا خلق منز کی دا بل قبر دا پارا منز نکی دا ولی دا پارا نکی دا پرختی دا پارا نکی پیغمبر دا پارا نکی اللہ دا پارا منز کی اللہ تا منز کی رکو سیدہ غتا کی لاس پناما غتو لاڑی بالغدو والآصال بالغدوات والعشیات په بیګای کې ولاړی په سبای کې ولاړی عند الغدات سار په ټیم کې ولاړی والعشی والآصال والعشی عشی په معنی ده په دغه ټیمونو کې ولاړی الآصال جمع د اصل او جمع د اصل لا او د اصیل لا د ما خامی ټیم ته وی وهو العشی وانما وذا الغدو لانه في الاصل مصدر لا يجمع والاصيل اسم جمع غدو سحر ته وی کنه غدا باوقات الغدو ای بالغدوات کشاف لگی صلاه الغدو دین سم مراد دی غدونا صلاه الفجر مراد دی د سار مون مراد دی د ساخت مون مراد دی فجر مراد دی ضحا مراد دی لند باندې دویم ابن جوزی لیکلی آصال نه مراد نور منځونه ټول ظهر دی عصر دی مغرب دی عشاء دی ظهر عصر مغرب و عشاء دغه ټیمونه منځونه کې جمعات کې سو کوی چې صلات د عصر ده تسبیح نه دغه مراد دی وي
اسو کی تسبیح نه بس دغه عام تسبیح مراد دی سبحان الله الحمدلله الله اکبر. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال تسبیح وائی دا آغی اللہ دا سی نارینا دا سی سڑی لا تلہیہم چن غافل کی دے سڑولا دے نارینولا تجارت و دکانداری ولا بیعون اغسطل و خرسول دسنین غافل کی دسنین آڑی عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا دا قرآن نام دین آڑی و اقام الصلاة و دا مانزد پابندے دا کولنا دا دین دا غسیزون ناڑی و ایتاء زکاة دا زکاة ورکولن دا غسیزون ناڑی یخافون دا سڑی یریگی یومن دا غرزنا تتقلبو فیہی چه گڑبڑ بخوزی پاغی کی القلوب والابصار جنوسترگی. مؤثر نرستو دا اثر بیان چا باندې چې اثر کړو دا غي خو ذکر شو چې دې سړی باندې اثر کړي زړه ولا روخانه کړي دي قرآن الله زړه روخانه کړي دي نه هغه اثر په د باندې ښکاری او دا اصحاب نور اوصاف تا دا بیان یا نور والا کسان الله چې د نور نډک کړي دي نورانی دي قرآن زړه کې پروت ایمان پکې پروت توحید پکې پروت کاوړنه د نور دین خودي منځ گزارم دي د تجارت او بیم بم کی لیکن پدې باندې خپل منځونه نه قرباني پدې باندې خپل دین او ګیره نه قرباني زکات به ورکي پدې باندې د زکات نه دی نه غافله کیږي په اسلام حقه مونږ نه غافله کیږي پزړه کې د قیامت یې را پرته ده د الله د ملاقات یې را پرته ده. دا اصحاب نور دي نور والے دي. حدیث کی اشاره ده کنه ته ځان کې تقوا پیدا کول غواړې نه یاد کا چې پته به خورو کې مریض مریض کېږي دا ځان تر آیات کا تب زره زره کېږي دا یو ځان تر آیات کا او دا ډېره د یاره خبره ده چې نه به دا سترګي او نه به دا آواز او نه به دا غوږونه هېڅ به کار نه کوي پراته به رجالون سمرقندی لیگی یعنی هم رجالون دغه ناری ندی نامخ کې ذکر شو سړی ولی ذکر کړی دی. امام قرطبی دلته یو بحث چړلې دی ځکه چې انو صبر خنیشتا په جمعات کې باغی باندې لازم ندی او فرض ندی باغی باندې جمعه فرض نه ده باغی باندې جماعت فرض نه ده داغي په کورونو کې منځ کول هغه افضل او بهتر دی. حدیث ابو داود نقل کړي صلات المرأة فی بیتها افضل منذ یو زنانه داغه پکور کې دا بهتر دی او افضل دی داغه د مونږ چې په کمره کې کوي نخبل کور کې ډډه ته کې پټي کې نه افضل دی. نور کونغړ کې چې کوي کونغړ معنی دا چې بل پټه کفره ده کمره ده کې داغه نه بهتر دی چې په کور کې کوي. بعض زنانه براتلی جمعتنا بعض زنانه اکثر براتلی هغه د پر تنظیم هغه د پر نبی سلام با احکام ورغول اذا شهادت احداکن المسجد فلا تمسطيبا صحابیات ته وی چې کله تاسو زه مسجد ته تاسو غوړي خوشبو ملګوي خو لیکن دې زنانو چې بیا وروسته داسې اوته بوته غلط کارونه شروع کړل نه منع کړی شو. عائشہ صدیقہ نا صحیحانو کې حدیث نقل لے آگے فرمائل کان نساء المؤمنین یشهدن الفجر مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او اللہ حدیث چا دای برات لی جمعات تا سار فجر منزل برات لی بیا په تیار کې ولدان به کلو پټي توکړي چا پیجن دینا بیا فرمایم دغه صحیحانو کې حدیث عائشہ فرمائی عائشہ بی بی کچره نبی سلام هغه کاونه لیدلې کم چې دا اوس خزي کی دا به د جمعهتون نه منې کړې وي لکه څنګه چې بني اسرائیل خزي د جمعهتون نه منې کړې شوې ایوه ما خل دې بیا منې کړې شوې اوس خو چرچ مې ته اوسم زیاغي خو دین من ختم دی کنه عمر فاروق ان هو باندې کړې وي تب دانه وي چې بدعت کو نا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین کو جدا انتظامی ځانو لپاره ټیک ده زمانہ خلق هغه کمزور دي. دلته رجالو ذکر کو بل لحاظ سره تجارت صرف سړی کوي خزو ذکر ونه کو ځکه چې د خزو کار تجارت کول نه دی
امام رازی کې لأن النساء لسنا من اهل التجارات، دا بزنس والا خزی بزنس نه کوي چې قدم په قدم به مونږ تاسو سره چلیږو. ستا دا کار نه دی، ستا خو یو خاندان د هغې پرورش کولی، هغې سره څنګه ته قدم په قدم چلیږي؟ د یو بچي پرورش باندې څومره ټایم لګي، پی خوراک دی دغه بس هر لس شل منټه پس پی غواړي. پیډرو په دې باندې خو خلک تباه کو، په ارامي پی دي، څومره پیسې پې لګي، دومره به کم دی نه. باچا په خزانه ناستې ده، ستاسو ذمہ داري ګرستی ده. حاجت او مجبوري راشي ټیک ته معاشرې له پکار دی چې داسې کمزورې ښځه سپورټ کړي، خاندان له پکار دی. ډېره مجبوري نه که بهر وځي مونږ وایو جواز لري، بالکل په هغې کې نه یو. شرعي حدودو کې دننه شرعي ضرورت ته پارتلی شي، چکر ته پارتلی شي، شرعي فرده کې دننه خپله چې خپل حرم ورسره موجود دي، نارینه موجود دي، پای کې داسې غیر شرعي حرکات نه کېږي. هغه شته د اسلام کې، دا خو موږ نه وایو. جابونه او دغې څیزونو په حق کې موږ نه یو. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، لا تلهیهم نغافل کی دی لا تجارت تجارت دی نارینه ولا دی سړو لا تجارت نغافل کی نه بیع غافل کی د سنا عن ذکر الله، د الله د ذکر نه. بزنس کې دی دومره ننوت نه دی چې الله نه یادوي، قرآن نرالی چې د سبحان الله الحمدلله بخل ناراضي، بسم الله ناراضي. صاحب جی بزنس مین دی، خو هغې یو بانک ویلې کېږي د په سوپا کې کونه لګولي سګرټ بس کړي، د نه پاسې چې مونځو کړي. ولې دی هر وخت جي کلکولیشن کوي، دا ډېر بېدي سړی دی، ډېر بېدي سړی دی، په غولو کې اخته شوی دی، په غولو کې چې الله پرېږدي نو څه دي، خو تباه دی سړی که نه. پیسه قیمتي ده که الله قیمتي؟ تا د پیسې نه مونږ ته الہ جوړ کړی دی بې وقوفه، د کاغذ عبادت کې. طبری معنی کی لا تلہیہم تجارت لا یشغلها ولا الرجال الذين يصلون في هذه المساجد. دغ جماعتن کی دغ سړی چې دا منځونه کینې دی نه مشغولي ناړي د الله د ذکر نه، د منځ کول نه په دې جماعتونو کې سې ناړي، تجارت او دکانداري دی ناړي. تجارت په دې ذکر کړی چې خلک په دې کې ډېر انختی، په دې بس مري، بس دکان ګورې منټ لا بند نشي زویه ګورې ښه دکان بند نه کې ګورې ګاګ تختی ګاګ خرابېږي. دته وګوره ته به وایې چې دا ګاګ د خدای دی، دا ګاګ د رب دی، د رزق ورکوي. ګاګونه چې نه دکان نه کم دی خواړه اعتقاد خراب شي که نه. ګاګ چې لاړ بل به راشي که نه، امون چې لاړ نه مون به قضا وګرځی څومره نقصان دی وکړو. د دې تفسیر دا دی آیت ابن کثیر لیکلی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تلهکم تاسو د غافل نه کی اموالکم ستاسو بچی ولا اولادکم نستاسو اولاد، ستاسو مال د غافل نه کی تاسو نستاسو اولاد عن ذکر الله، د الله د ذکر نه نه دیوان نړۍ د ذکر دا معنی نه ده اوس ته اوس ورګه استادی لګیا دی ډیره جوړه کې ذکر شروع کړي حق هو الله هو، دا خبرې نشته سړیا. د دې په شریعت کې اصول نشته دی، هیڅ څه دا ثابت نشته. ذکر موږ منو چې په جهر ثابت دی او چې چې په سر ثابت دی، په سر ثابت دی، خو دغه دایره او دغه حق هو ټوپونه وال نشته دی، دا هیڅ نشته، دا نه په دین کې شته او نه په سادین کې شته، دا د خېټې ایجاد دی. دا الله د ذکر نه دی وانړي هغه ذکر چې په محمد صلی الله علیه وسلم په دین کې ثابت دی. موږ هغه ذکر یادو، د ټول نه غټ ذکر قرآن دی، اوراد هم شته دی، وظیفې هم شته دی کومې چې پیغمبر کړي دي. ومن یفعل ذلک، چا چې دا کار وکړو د الله د دین نه اوړېدو، د مال د وجې اوړېدو، د بچو د وجې نه اوړېدو، د اولاد د وجې نه، فاولئک هم الخاسرون، دا کسان تاوانیان دي. سورۃ المنافقون نه آیتو. سورۃ الجمعه کې وتی وی ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، د جمعې پر ورځ چې اواز وشي مانځه دپاره اول اذان وشي الله اکبر الله اکبر، نفسعوا الی ذکر الله، منډې وخیزئ د الله ذکر له. نال د څه ذکر کې امام بیان کوي وزروا البيع، او دکانداری او بیع پرېږدوئ، دکان بند کړه. ذالکم خیر لکم، ستاسو دپاره دا غوره ده ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهېږئ. دکان بې بندې خو دې به جومات کې نه دی، باغ راځي په بازارونو په غم خادو پسې ګرځي، د ده نه جمعه قضا شي. دکان بې بند جمعې په اذکار هم نه کوي، لمونځ هم نه کوي، لیټ به راشي، تقریر به دې شي وي، هلته آخري صفونو کې به ګورې کله چې امام کوزېږي دغه نه دی به رامنډې وي ممبر نه. ابن کثیر معنی کې لا تشغلهم الدنیا و زخرفها، بهترین تفسیر دې ځای کې. او
دل کو چونے والی بات ابن کثیر کړي. لا تشغلهم الدنیا، نه مشغولی دی له دنیا و زخرفها او د دې زخرف دی ته وي. مثال پته ور اوس یو پیتل دی دوله د سرو رنگ ورکما، دا زخرف دی. وزینتها او د دې زینت و ملاذ بیعها او لذتونه او خوندونه د دې د اغسترو د خرڅولو د دې د خوشبوې دنیا خوشبو دا مزه د ناړي د دنیا د لذات ناړي عن ذکر ربهم الذی د خپل رب داغه ذکر نه هغه رب چې دی خالق ته د دی رازق ته داغه نه ناړي. دنیا ولو دوکه نشي ورکولې، د دنیا په دې ډونګ کې ناراضي، د دې په دوکه کې ناراضي. دا سړی چې کم دی ابن کثیر په سمخ کې لګي دی ته پدرا چې الله سره سدینه هغه د دینه بهتر دی کم چې زما په دې لاسو کې دی. دا سره دا دکان او دا نوټونه د دې هیڅ قیمت نشته مړه، څه چې الله سره دی هغه بهتر دی. زکا چې الله انما عندهم ينفد، څه چې د خلکو سره دی دا فنا کېدونکي دي. وما عند الله باق، هغه چې الله سره دی هغه باقی دي، هغه پاتې دي. د دې دا نظریه ده. دا ډېر تفاسیر چې بنده ګوري دې سره دا فایده کېږي. څومره مزیدار حل کړی دی. د دنیا په رنګینو کې په دغه کې دی نه دغه کېږي، سترګې نه بدلي چې دی الله نه پېژني. دی د الله خبره هغې تقدیم ورکړي، مخکې کړي، د هغه اډر مخکې کړي، د هغه فرمان مخکې کړي، خپل محبت هغه په الله باندې قرباني. دکان به ښایسته یې خو نه د الله نه ښایسته نه دی، جومات نه ښایسته نه دی، د بانک ټایم دی، د مانځه ځان نه سوا. لا تلهیهم تجارت لا یشغلهم البیع والشراء، نه غافلګي دی له بیع کول، شراء اخیستل او خرڅول. دې کې بیع او شراء تجارت یې ووینه بیا د بیع ته ساجتو، تجارت یې ووینه بیع یې ولې وروړو. جوابونه کې دي مفسرین، تجارت ځان له شی دی او بیع ځان له شی دی. تجار هغه خلک دی چې د بار نه مال لوړي، د بار نه. باع او بایع، بیع هغه شی دی چې په ځای هغه کسان دي چې په ځای باندې ناست دي، هغې سره بیع کې اخلي دی. موټر سایکلو باندې مال ګرځي جي چپس والا په دې باندې دا ګوتې او دا په دې باندې او دې کې جي 10 روپۍ به ته ګټې، هغې د بار نه نور روړي که نه، هغې نور روړي. دنیا کې چکر روان دی. واقعدین نقل کې ابن جوزی التجارت ها هنا بمعنی الشراء، هغه وی تجارت دله په معنی شراء دی، بیع په بیع په معنی شي بیع کول دي، قیمت جوړول. امام قرطبی لیکي خاصه تجارت بالذکر، خصوصا تجارت ذکر کو دے انہیں وچ کرکٹ نہ مشغوله کی، کمپیوٹر نہ مشغوله کی، موبائل نہ مشغوله کی، تجارت دغه سيزونه نه تجارت ذریعہ ده کنه. کرکٹ څوک شي کوي نکاح نه تنخواه ور کوي، اسی خونه کوي کزو کې ګوري بیلې رورا اسی خونه کې غیرتی ده سو هغه څوک ته نه دي چا پیر اغم ټیکټ اغسته ده، ټیکټ نه اغسته دا ټول بزنس سایډ دی کنه. سمه خلک ګوري دی له پیسې ور کوي یا دی ول ور کوي، هغه بګی ګټه را کنه. کمل کې کتی شي کنه نو دی خلک ټیکسونه ور کوي کنه. دې کیمرامین ال تبریخ دی غلای ور روان دی، دا خو په دغه لار راځي کنه. دا اساس نه ذکر کې امونډه ولا ذکر کړه. مونډو سړی ناشته سکول کې ټیچر دی یا چیرمن دی یا چې د بل څه شي دی، بل څه پیسو ته بناستي دی، اسه نه کینی خدای نه دیواله سر شوړه موړه برازي. قرطبی لیکي ځکه چې اعظم سیز چې انسان مشغولي د مانځ نه هغه دغه پیسو لین دین دی. خو قرطبی لیکي چې قلبي دا ویلي دي، قلبي واقعي نه دی ویلي، قلبي ویلي دي چې التجار هم الجلاب المسافرون چې د بار نه مال لوړي، والباعة هم المقيمون. او هغه د واقعي بل قول نقل کړ، نظیره قوله تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، هغه ذکر کړي. عن ذکر الله نه اړي د الله ذکر نه، ذکر نه سمورات د سمرقند لیکي عن طاعت الله د الله د اطاعت نه اړي، د الله د خبرې منلو نه اړي. د دا نوټونو ویني کنه نه بس ګیرم وغورځي رو کمیز پرتوګم بل شان کی بس حیا میا تی وزي. دا الله د ذکر نه اړي. بل معنا پدې کې ابن جوزی نه نقل کړي د ابن عباس نه، عطا بن ابي رباح نے نقل کړی دی د فرض مونږ نه ناړي. الصلاه المکتوبه ذکر نه مراد فرض مونږ دی، فرض مونږ. ابن عباس وی روایت پدې کې نقل کړی ابن جوزی، هغه وی سالم نقل کړي دی ابن عمر نه چې هغه بازار کې روانو، بازار کې وو ما مونږ درې خلکو مونږ شروع کو، مونږ درې کې څنګه مونږ د بانګ نه شروع کیږي
غټه قرباني بانګ ولګي چې راشي جماعت خوشي تکلیف باندې راشي یریږم نه په تور تم کې را رواني او دغه ځای نه مونږ شروع کېږي الله اکبر الله اکبر که بانګ ونه ویلی شو څوک منزل نه ځي کنې وکړه ټیسټینګ ما کړی دی غټه قرباني د هغه دی نه اول کاڼی غږ دي کله هم بانګي کمزوری شو مؤذن کمزور څوک نه ځي پروا نه کوي مونږ بانګ نه اورېدلی جي هلته ته وګوره هلکه ټایم نه و داخله د الله ولي تا به ویلو که نه هغه ناستو خلک هغه روان شو مونځ یې ودروي دا مونځ ودروي خلک پاسه یې ودروي چې مونځ ته ودرېږي که نه اقامت دغه معنی ده ودرېږي به د بانګ نه به ودرېږي ته به بانګ وې خلک به ودرېږي پاسه شا به چاردان کوي د مانده ټایم شو مونځ ودروي زه هم د لفظي معنی ده مونځ ودروي قایم کې مونځ ودروي خلک دنیا کارونه ودروي مونځ ودروي که نه نه خلک پاسې د منځونو له دوکانونه بند کړل چا دغسې پرېښود نه ابن عمر ووایي چې د دې په باره کې نازل شوی دی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله دویم قول په دې کې ابن جوزی لیکلی عن القیام بحق الله د الله په حق باندې د هغې لپاره ودرېدل د الله د حق دپاره دی نه وړي په دې دوکاندارو منده په جواب باندې د الله د ذکر نه د الله د یاداش نه دی نه بندېږي د تجارت د وجې دوکاندارۍ د وجې الله یادي ابو سلیمان دمشقي ویلي قرطبي لیکي چې مونځ ته حاضرین په دې کې داخل نه مونځ ته حاضرېږي فرض مونځ ته حاضرېږي یحیی ابن سلام وي د ذکر نه مراد اذان دی اذان چې د بانګ نه بندېږي چې دوکان کې ناستې ورکه بانګونه ورته کېږي دی بانګ نه نه ځي ټایم ته وړي یا د الله نمونه د یادولو نه عن ذکره باسماء الحسنى اسماء حسنا باندې الله یادي دا دې د دکان د وجې د بزنس د وجې دې نه پرېږدي د الله توحید بیاني د الله مجد بیاني دوه سړیو د نبي اسلام په زمانه کې قرطبي لیکلي دي ان رجلین کانا فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم احدهما بیاعا بیع کوونکو دکاندارو کله چې به دا اذان اورېدو فاذا سمع النداء بصلات مانځه اواز به اورېده اذان به اورېدو فإن کان المیزان بیده کلاس کې به تله وکنه طرحه نغه به وسیټ تکي خدا ولا يدعه ودعنه کې به څه شي نه کې خودو تل به بیا نه کول کچتلې واپس مکه باندې پرتا و شابه سوک به چې شي پلان کې شي او تعالی بانګي وې زه نور کار نه کوم بس اوس د الله دغه ټایم دی یاد ټایم دی دکانداری میں عبادت تھا حلال رزق بھی عین عبادت ہے کہ نا او چې اذان شو نو دا حرام نه دی وکه اوس بال ته دا عبادت ودروا بل عبادت لزا هغه بل سړی قین وکنه قین دوارو کنه توري به جوړولې یعمل السيوف للتجارت تجارت لپاره به توري جوړولې فیضا کان مترقته علی السندان ابقاها موضوعا هغه ټیم کله چې د سټک با پسندان باندې و اذان به شر پاغزه به پرې خود بس پاسه وي و ان کان قد رفعها کچره هغه سټک به پورت تکړو اذان به ورده نو بس شاته به ورده بس پاسه وي فانزل الله تعالی دی بارک الله د آیت نازل کو داغي صفت بکر ولېګو داسې خلق د شاندار و اقام الصلاة د منځ اهتمام نه بندي و ته زکات زکات ادايګ نه بندي اقام الصلاة جدا وروړه منځ د فرض منځ نه بندي داغي د ادايګ نه بندي زکات د ورکول نه بندي نه منې کې نه اړي نه مشغولي د منځ د قائم کولونه داغي شروط سره د ادايګ نه په وخت باندې منځونه ادا کول لاغې نه اړي په خپل وخت باندې ادا کی دا غینه ناړي منځ پوره کوي په وخت باندې کی دا غینه ناړي نه مشغوله کوي اصحاب الصفه باره کی ودا آیت راغلي دي سمرقندی او تو بری لګري دي چاغي جماعتونو کې پراتو تجارت بالکل پرې خو جماعتونو اکلک نیولو بار باندې وته مسجد کې نبی سلام سره دین زده کو دا به کوم شای نزول دي ابن مسعود می خلک بازار کې ولیدو چې د بانګ ورد نه بای مې پرې خو دي مانځره لړل ناغه ودا هغه کسان دي لا تلهیهم تجارت ولا بيع ابن جوزی وی د منز اهتمام او اقامت څنګه کی بلکې هغه داګي په خپل وخت باندې اهتمام کی داغه اقامت کی داغه
وی ذکر الله کې حصلات داخل وکنه ولی بیا وی فما معنا اعادتها سفیدر د دې سم معنا دا سم مطلب دی دوباره وروړو ابن جوزی وی انه بین انهم یقیمونها بادائها فی وقتها د دې د پر زور د پر دوباره وروړي چې دا په خپل وخت باندې ادا کوي ذکر هم ټیک تا خو منځ د یادو منځ په عبادت بدنیه کو افضل عبادت ته بادشاہ عبادت ته سردار عبادت ته دا بل په بدنی په مالی عبادتو کې سردار عبادت ته ځکه دوار ذکر کړو یو د الله په حقونو کې پټاپ دی بل په بندگانو په حقونو کې پټاپ دی ځکه ذکر کړو دا تکرار نه د قرطبی وی هذا يدل على ان المراد بقوله عن ذکر الله غیر صلاته ودا دلیل په دې باندې چې د ذکر نه مراد د مون نه علاوه څه دی خمخ یوی تای زکات دادا کولنا سوکی د دې معنی دا اخلاص او طاعت د الله زکات د نفس مراد دی تزکیه د نفس مراد دی وی نه پخې کسي چل ټکا ټکا قرطبی وی زکات فرض مراد دی فرض زکات نه ګوره دی نوړي چې بزنس کې مشغول دی لیکن د غریب حق نه ادا کی غریب ته خیال نه گئی دا اول قول وی صحیح دی زکات فرض مراد دی امام رازی نے لکھا ان المراد المفروض لانه المعروف في شرع المسمى بذلك دغه شرعی معنی باندې زکات مراد دی یخافون یریږي دی یومن دا غیر زنام یومن یعنی من اليوم الذي دا اخر دین یریږي قرطبی لیږي یعنی یوم القیامت دا قیامت درځ نه یریږي تتقلب فيه القلوب والابصار تتقلب یتردد فيه القلوب خوزی را خوزی با روانو جاړ به خوزی خلک دې ځړم مې درزا شروع کړه تتقلب فيه القلوب والابصار درزیږي با درزار بګي ژونا پایږي ګډ وډ به خوزی پایږي ژونا والابصار اوسترږي تو بری ولې به خوزی داغه د یره نه به خوزی داغه روزه روب بدوم رہی چې دی با تمه د نجات او د تباہی پمینس کې بدی ګرځي چیرې یا خو به تباہ شمه یا مې الله پاک بچ کیم د دې د وجه نه بزړه درځيږي چې الله اوس بسې کیږي الله اوس بسې کیږي سترګې به ذکر وانو جاړي خو دي اریان به چې اوس بسې کیږي الله اوس بسې کیږي کله به یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري خي طرف ته کله ګس طرف ته کله به دې عمل نامه ورکول شي یریږي بکنه چې له کم طرف ته عمل نامه راوښتي شي دی غاړه نه برا کې کدي خو کله به دې خوا ګوري کله به دې خوا ګوري په کم لا عمل نامه راکې تو بری لیکي دا د قیامت را د سخت راز د الله نه مو دعا کو چې الله موږ سره نرمي وکړي په موږ احسان وکړي سمرقندی لیکي يتردد فيه القلوب والابصار في الصدر زړونو کې چې کم سنو کې چې کم زړونه دي هغه بډیر درزار کی کچره دې کافر وي د یاره نه بداړه ملای تر ورسي کچره دې مؤمن وي نو ملائک بوت وي هاذا يومكم الذي كنتم توعدون سورۃ الانبیاء 103 دی به خوشاله بشي کنه تتقلب معنا سره قلب پدې وځوي کنه تتحول حالا بعد حال بدلیږي حال په حال پس تو وی راوي مرتن يعرفون و مرتن لا يعرفون تنقلب خضرا خذبا اوړي با دنیا کې چې سباره کې شکو ال دا بخل سترګو باندې غوي ني چو ګوره دا ملائک دي دا جنت ته دا جهنم نه دا پیغمبران دي دا ګوره دا ارز ما مخته دي تقلب تحول مراد وی قرطبی وی دا کافر زړه دي والمراد قلوب الكفار وابصارهم دغه دي ابن کثیر دلته واقعا نقل کړو هغه ابن مسعود رضی الله عنه انه جاء بلا بنن هغه دا وی چې پیرول شو رد فعرضه على جلسائه واحدا مجلس کې چې کوم مرګرو یو تن لور کړی شو فكلهم لم يشربه اچا منسکل لانه كان صائما زکه چې هر یو تن روزدارو ټول روزه وي فتناوله ابن مسعود انه هغه اسکل وکانه مفطرن د کو جواب روزه میاشنه خو اسی غیر روزه نیولې وي نفلی ویسکل ندا آیت بیا ولستو یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار صحابو تقوا دی وګتا هر وخت آخرت مخته دانه چې په خو ول کنه خیال دې بد په خوراک کې پړه کېدو کې پته شېدو کې
هغه کم نه کم نه خبره بوتل یوم تتقلب فی القلوب هغه ونس کله هغه روجه د نیولې ده او دغه صدقه قبول کړه تتقلب فی القلوب والابصار کنه لیجزیهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب لیجزیهم الله دا کارونه دا سړی دا کارونه د دې د پاره کې چې بدلور کې دی الله احسن خسته بدلا ما عملوا دا عملو چې دی کړی دی ويزيدهم زیات ور کې دی تا من فضله د خپل فضل نام والله يرزق الله رزق ور کې من يشاء چاله چو غړي بغیر حساب ډېر ډېر بشارت ته زیر ور کې دی د دنیا کې وخت قرآن مطابق تیر کړي حدیث مطابق تیر کړي زړه کې قرآن ایمانو نورانی اخلاق والو جماعتونو عزت احترام داولې دې دا پاره چې الله تعالی خیسته بدل ورګي دې په امید باندې کو الله رضا شي الله په ما باندې فضل او کرم وکي نه الله یې بول ورکوما لیجزیهم الله احسن ما عملوا لیجزی دې دا پاره چې بدل ورکي الله هم دیتا لیجزی دې دا پاره چې هغه بدل ورکي هم دیتا الله بیا ذکر کړنه مونږ وایو معنا دا دې دا پاره چې دیله بدل ورکي الله احسن بهترین خیستا ما دا هغه څه عملو چې دی کړی دا خیستا بدل ورکي دی د دې د کړو د دې د عملونو امام طبری وی چې تفسیر داده فعلوا ذالک د نیکانو نارینو دا کارونه کړی دي دی تجارت او بيد الله د ذکر نه ندي اړولې د مون نه ندي اړولې زکات نه ندي اړولې د رب خبره منلې د عذاب نه ریدل ولې د دې لپاره یصيبهم الله چې الله دې ثواب ورګي د قیامت پر بدله ول ورګي د خیستا عمل دی له خیستا بدله ورګي هغه عمل چې د دنیا کې کړل او دې ډېر ثواب ورګي الله ول ډېر ثواب ورګي ډیر فضل و کرم پدی باندې وګي اگر کا عمل کم دی خو چې الله به نورم فضل وکي پدی امید لګي چې رب استا فضل غره غواړم ستا کرم غره غواړم سمرقندی معنی کې یجزیهم باحسانهم دل بدل ورکی الله د دې خیستا عملونو د وجه هغه جنت ته جنت به هو الجنه نیک عملونه چې دې سمرقندی وی هغه هولا لسچند ول ورکی وضعاف مضاعفات هغه بدل ول الله پاک یو مونږ کله مثال پتا اور نه الله پاک ولا د و مونږونو د و سو مونږونو د زرګونو بدل په بدل اضعاف مضاعفه ډبل ټریپل ورکی دا معنی ده انور چې کوم ګناونه کړی نه الله تعالی معاف کړي دا غد نه کو په بدلو کې او ته معاف کړي ابن جوزی یسبحون الله رستن روان کړي دې د الله تسبیح وی ولي وی دې د پاج الله دې له بدل ورکې دې نه کو کم چې دې بده کړی نه الله به هغه سزا نه ورګي امام قرطبی لیکلی دی چې ګوره الله دلته کې د حسنات ذکر کو داغه ولوي بدل ورګي لیکن دې اونې چې دې له الله دغه بدو سزا ورګي اگر چې الله بدوړ کوي د بده سزا مشته د نیکه جزا مشته دا ولې دا په دوه وجه یو دا جنو ترغیب دا ترغیب دی دل دې صاحب ترغیب هغه راخ کاړکړه پاغه باندې اکتفا وکړه یا دا د هغه خلقو صفت الله دل دګي چې هغه نه کبایر ګناهونه نه شي قتل ته نه دی شوی زنا ته نه دی شوی نور کبیره ګناهونه شرک نه دی کړي اگر چې واړو ګناهونه دا غینه شوی مغفرت نغبوت الله بخي هغه بخنه کېدو ولا ممکن نه چې الله یو بخي غټ ګناهونه ته نه دی شوی دا د هغه خلکو الله دستاینه کوي هغه جدا خبره ده احسن والمراد بالاحسن الحسنات امام رازی دی حسنات مراد دی هغه طاعات د الله خبره منل احکام منل دغه نفاذ کول فرض او نفل ويزيدهم من فضله زیاتی بور کی دی نارینو ولا دی نورانی خلق لا دی اصحاب النور لبا زیاتی ور کی الله من فضله د خپل فضل لوجه اضافي بدل بول ور کی خلق وی دا په زیاتی دومره خوستا شک نه پیسې دې راغله خدا په زیاتی نه الله بول زیاتی ورګي د الله زیاتی خو بیا زیاتی کنه چې الله ول اضافي ورګي معمول شي
سمرقندی وی یعنی الله بوله ورکی د خپل عطا او د خپل بخشش د وجه سی وی. ابن جوزی ډیر ناشنا نقطه ویلې هغه ما لم یستحقوه باعمالهم الله بوله هغه سور کی چې دیپ د خپل عمل د وجه دغه مستحق نو عمل ډیر معمولی او ډیر کمزور او مات میراتو کمزور لیکن الله ډیر شاندار مقام او بدل ورکی دی په خپل عمل دغه مستحق ونی. امام قرطبی لیکلی چې الله په د باندې په فضل کې دغه بدلې نه علاوه به د باندې نور فضل کې اضافي سيزونه بدل ورکي خپل فضل کرم په د باندې کوي او پسې وی فضل او کرم سو والله يرزق او الله ورکی من یشاء چر چوغړي بغیر حساب ډېر ډېر یو معنا بعد خلک چې الله ول بي حساب ورکی یعنی د سره بیا حساب کتاب نه کی زم بالکل او دا مانم په حدیث مطابق صحیح ده. الله وی زما حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم زما امت کې داسې خلک شته دي او یا زره کسان چې بي حساب بي کتاب الله پاک جنت ته داخلي. جنت بیان کې ما دا حدیث ویل دي دا حدیث ما پای کې ویل دي جنت پای چې کوم بیان صحیح مسلم حدیث دی پرې کې چې داسې خلک دي چې الله پاک باغه بي حساب بي کتاب او یا زره کسان دي هغه سره به نور می مونږ وایو شاید چې دا غي ته الله پاک دې مونږ باغې کېږي دغه چې زموږ خو کاته ډېره خرابه ده. والله يرزق الله ورکی من یشاء چاله چوغړي بغیر حساب ډېر ډېر یعنی دا هغه سي حساب نه یو معنا پکې دا مولي کړی ما دا هغه صحت نه الله ول دومره ورکی چې بس حساب مکه ووي دومره ول ورکی دا مانم ده. طبری معنی کی والله یرزق من یشاء یتفضل علی من یشاء الله فضل کی بچا چوغړي اغل عزت سیوا کی مال سیوا کی دا سی فضل پیوږي چې د خپل عمل باندې مستحق نیم د خپل د الله فرما بادار باندې د اغه ته نی رسیدلې ولې ورسی دومره نیک نه چې الله به سمره فضل وکي دا د فضل او کرم دی سړی به ډیر نیک نه ډیر مالداری بول الله ورکی چته یو حج نیم به کړی چته یو عمر نیم به کړی الله به فضل او کرم وکي یا اسی اړو سه کړی نه مونږ کوي بس نارمل مسلمانی دا الله فضل دی سړی حسد پدې نه پکار دا سړی تباغي حسد ځان بالکل د حسد نه ساته تا د ایب ځان کې دا وشو شکر دې الحمدلله فضل او کرم وکړو الله دې په ټول مسلمانانو کې ځان کې دا خوې پیدا کا دا درد چې پیدا کیږي کنه دا ختم کا دا درد به ووسی ځان سره هارت اٹیک ورته وشي دا مرض دې روکه کا چته دا ولي وشو په الله دې اعتراض وکړو دا شرک سره شرک راځي او دا پلیتی دې پلیتی لړکا دا ګندګي پلان کوشش کوه مهنت کوه ترزوی تا روړ تا ماما تا ترنو تا گاونډی تا کلیوال تا کوسیوال تا درد راځي دا ختم کا ځان نه تا ته پته ده چې تا چا درد کیږي تا در چا کیږي کلاس فیلو تا امزوري تا دا لړکا دا پیدا نه کوي زړه به خراب شي ختم بشي مسلمان هسپتال کې ورځي کې به دوړي کې به بغیر حساب تو بری معنی کی بغیر محاسبت علامہ بدل له واتاه سی حساب نی دا غسا چې الله دل ورګړي سب حدا به تحاشا سیزی سمرقندی وی يرزقه ور کی دلا ولا يحاسبه حساب سره نه کوي ما به تا حدیث وي حدیث میں به ته وي هغه بیان وره کې تفصیلی دا خبره ما کړې چې هغه سوق دي کنه یا ور کی دلا دا سره کو لور کی چې دا ادراک نه دی حساب کتاب سره نه معلوم هغه سه امتحانی ښه سره نه معلوم دا غي قرطبی دا معنی کړي رستنه ګوره بیا لفظي معنی ته ګوره فی بیوت ودا مشکات کم چې د رستو آیت کې ذکر شوی دی پداسي کورونو کې اذن الله چې حکم کړی دی الله داغي په باره کې ان ترفع چې داغي عزت وکړي شي ويذكر فيها یاد دکړي شي په دې جماعتونو کې په دې کورونو کې اسمه توحید دغه یسبح له تسبیح وای اغه الله لا فيها په دې کورونو کې بالغدو والاسال سبا بیگا غدو سبا اسال بیگا سو کې وی رجالون داسنارینا تسبیح و الا تلههم چې نغافل کی غیلا تجارت ولا بيعون غسل خرسول عن ذکر الله د الله د یاد آشنا د ذکرنا و اقام الصلاه او د مانځ د پابندې د کول نه ناړي و ایت زکات او د زکات ور کول نه ناړي
یخافون یوما غیریږي د هغې ورځې نه تتقلب فیه چې ګډوډ به خودي په هغې کې القلوب والابصار او زړونه او سترګې لیجزیهم الله دا کارونه دا سړي د دې دپاره کې چې بدله ورکړي دي د الله مقصد دی دنیا او ریا نه ګورئ احسنا ښایسته بدله ما عملو د هغې عملونو چې دوی کړي دي ښایسته بدله غواړه په هغې تمه باندې کوه ویزیدهم او زیات ورکړي دي ته الله من فضله د خپل فضل نه والله یرزق الله رزق ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب ډېر سبحانک اللهم بحمدک اللهم اغفر لي ورحمني